بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم مونږ په پېښور سوړیزي پایان دارالعلوم افضلیه کې ناست یو. د مفتي عتیق الله صاحب خواله راغلی یم او مفتي صاحب الله تعالی دې ورله ډېر ژوند ورکړي، الله دې په ژوند کې برکت واچي. د دیني علم سره سره د دنیایي سماجي کارونو کې هم موږ سره همیشه پیش وي او په دې وطن کې چې څومره پورې مونږ ګورو او په دې علاقه کې مونږ ګرځو را ګرځو او د واز و نصیحت خبره اترې د علما کرامو اورو، د علاقې د مشرانو اورو، دغسې چې کوم دی د سټیټ د مشرانو اورو، نو دا ګورو چې دلته چې کوم دی مسلماني هم شته، دلته کې پښتو هم شته، دلته کې سټیټ تاڼه تحصیل هم شته دی، د علما کرامو په مدارسو کې، په مساجدو کې، په مختلفو اجتماعاتو کې چې کوم دی واز و نصیحت هم شته دی، د علاقه جرګه مرکه هم شته دی او د هغې باوجود په علاقه کې جنګ و جدل سیوا کیږي. ځوان کل چې کوم دی دا زمونږ لګیا دی، وخت تر وخته غافله کیږي، په غلطو لارو چارو باندې روان دی. عملی اقدام چې کوم دی دا انتهایی بګړاو دی. هر ماحول چې کوم دی بدزنه دی، هر محله هر کور کې واویلا ده، جنګ جګړه ده او په هر ځای کې په هر کور کې چې کوم دی رونه ترونه ماما خورئ دا یو بل سره په جګړو باندې دي. په دې کې په نن وخت کې په بې صبرۍ د وجې نه د جیداد مسلو د خور حق د دې حقوقو چې کوم دی د ماما خورۍ ډېر انتهایی حالات خراب دي او وخت تر وخته چې کوم دی دا بګاړ سیوا کیږي. نو زمونږ په دې علاقه کې مفتي صاحب یو اثر لري او عمدک شان امید د نورو علما کرامو نه لرو او انشاءالله د دې دپاره به نورو عالمانو سره موږ خپل نشست اخلو چې دا حالات وخت تر وخته خرابېږي، بګاړ پکې راځي او ښه اړخ ته چې کوم دی نه ځي. نو په دې کې زموږ علما کرام دا په مختلفو چې کوم دی مسلکونو سره به تعلق ساتي، خو د الله شکر چې کله د مسلمانانو د اتفاق او اتحاد خبره اتره وي نو بیا په یو پلیټ فارم شي. نو دا معاملات د دنیا چې کوم زمونږ خراب دي نو د دې ټولو چې کوم دی د علما کرامو یوه خبره اتره ده. نو د هغه څیز دپاره چې کوم دی زه مفتي عتیق الله صاحب سره خو ناست یم چې زمونږ چې کوم دی لکه د دې معاملاتو د ټیک کېدو، د دې حالاتو د ټیک کېدو، دا ځوان کل چې کوم دی صحیح لارې ته د راغب کېدو دپاره چې کوم دی بحیثیت یو مفتي عالم چې دا څه یو لاره چې کوم دی پکار ده چې هغه علما کرام هم د واز و نصیحت په هغه لاره شروع کړي او موږ چې کوم دی په هغې باندې د علاقې د عام خلک چې کوم دی په هغې باندې عمل پیرا شو. مفتي عتیق الله صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول حاجي صاحب، حاجي جان افضل حاجي صاحب، تاسو مننه، شکریه، تشکر چې تاسو تشریف وري وکړه زموږ دغه جامعې ته، دارالعلوم افضلیې ته، چې الحمدلله دغه جامع افضلیه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویلې چې جامع افضلیه صرف دلته کې دینی کار نه بلکې سماجي، سوشل او دغه رنګې راضینامې کې هم د دغې ادارې ډېر لوی کردار دی. تاسو چې کوم سوال وکړو په سوال کې تقریبا تاسو هغې اشارتن چې کوم د جوابات هم وکړل او رب قدیر لم یزلنا مو دا انشاءالله امید دی چې نور علما زما د کلي الحمدلله ډېر په ګڼ شمېر علما دي، جید علما دي، پوی علما دي، الحمدلله انشاءالله هغوی هم په دې کې خپله برخه اچوي. خو تر کومه پورې تعلق چې د دې خبرې دی چې یاره ورځ ته ورځه معاملات خرابېږي. اولا خدا دی چې حدیث مبارک کې هم راغلی دي چې قیامت څومره نږدې کېږي فتنې به رابرسېره کېږي. قیامت چې څومره قربت د قیامت راځي نو نوې فتنې، نوې فسادونه دا به راوځي. خو بیا په دې کې هدل للمتقین دي، هغه خلک چې کوم متقین دي، پرهیزګار دي، هغه خلک چې کوم خلک د دین اسلام د شریعت مطهره د چند څیزونو خیال او پروا ساتي نو هغه انسان بیا په دې کې بچ کېږي. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای چې په داسې زمان کې لکه دا اوس چې زمان دی وایي دا داسې ده چې انسان په غرو کې رواني او د غرو نه چې کوم دی نو دې انسان ځان بچ کوي. نو حاجي صاحب تاسو فرمایل چې یاره معاملات خرابي د دې چند وجې دي، چند وجوهات دي زما په ذهن کې او د احادیث مبارکو د شریعت پرو کې. اولا چې کوم زمونږ په دې معاشره کې ده نو هغه خو عدم برداشت دی. د عدم برداشت انتهایی کمی د معاشره کې موجود دی
هغه تاسو خبره د کورونو کا نو په کور کې عدم برداشت دی، په مسجد کې عدم برداشت دی، په اجره کې عدم برداشت دی، په محله چم گوټ کې عدم برداشت دی. د عدم برداشت د وجنه معاملات بګړاویږي. اگر د ماما د خوري ترمنځ دی، که د رور او خور ترمنځ دی، د کور کې د تربور او د عزیز ترمنځ دی، د عدم برداشت دی. کچری زما د رونو او زما د علماء کرام په دې عدم برداشت باندې لږ دی وعظ او نصیحت او دی قوم ته نوی کل ته دا خبر اوخی نو ان شاء الله العزیز بیا به معاملات ټکیږي. دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي الدین المعامله. دا دین څه شی دی؟ دین یوازې مونځ نه دی، دین یوازې روژه نه ده، دین یوازې حج نه دی، دین یوازې عمره نه ده، نه الدین المعامله. آقا فرمایي چې دا دین دا په حقیقت کې دا معاملات ته ویلی شي. اوس معاملات څه ته ویلی شي؟ معاملات دې ته وایي چې وعده وکړي، وعده خلافي به نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې لا دین لمن لا عهد له. دا هغه انسان ورو دین نشي چې هغه وعده وکړي وعده نه پوره کوي. امانت کې خیانت کول، لا ایمان لمن لا امانت له. آقا فرمایي چې چا کې ایمان امانتداري ني نو په دې کې چې کم دی نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د سړي ایمان نشته دی. کاروبار څومره چې د هغې اطراف دي، تمام کاروبارونه په معاملاتو کې راځي. رشتې ساتل دا تمام. نو که چېرې یو انسان په خپلو معاملاتو باندې نظر وساتي، معاملات پاک کی، قرض د چا نه واغستو په وخت ولا قرض ورکا، قرض د چا له ورکو هغه نه چې کوم دی په طریقه باندې خپل قرض واخله. چا سره اجاره داري دو کا، په کرایه دو کو، چا سره د معامله وکا، چا سره د روزګار وکړو نو روزګار خپل حدود او خپل وسایل د قرآن فج وقتبوه وشهدوه. تاسو چې کله معامله کوئ نو ولیکئ. مونږ تاسو خو الحمدلله ډېرې جرګې کوئ، مونږ هم د مدرسې ته جرګې راځي، اکثر چې کوم د وراثت مسلې راځي، د نکاح د طلاق مسلې راځي. نو چې څومره مسایل مونږ سره راشي چا سره ثبوت ني، چا سره لیکلی ني، چا سره ګواه ني، چې کله هم زمونږ اوس په دې ضمن کې یو خبر راته ذهن ته راغی چې یو مونږ لالچیان ډېر زیات یو، یو مونږ خودغرضه ډېر یو. چې کله مونږ یو سړي کې وینو چې یاره ده سره خو زه دا معامله شریک کوم او ده کې زما غرض دی، بس بیا مونږ په باندې سترګې ورپټو، زر زر هغه کار کوو او بیا بعد کې چې کوم دی معاملات زمونږ خراب شو نو مونږ سره بیا چې کوم دی نو د هغې جواب نی. چې کله مونږ نه مشر بیا ثبوت وغواړي ثبوت نی. نو چې کله هم خلک معامله کوي نو په کار دا ده چې هغې ولیکي، د لیکلو نه بعد دوه ګواهان په باندې پیش کی او دغه دوه ګواهانو نه بعد چې کوم دی بیا د خپله معامله وکړي. نو معاملات به هله ټیک وي چې کله مونږ خودغرضي ني، لالچ ني، حسد ني، د بل انسان د تباه کولو نه بلکې د بل د جوړولو کوشش وکړي نو خدای پاک به تا جوړوي. چې کله بل ته کامیابول کوشش کوي خدای پاک به تا کامیابوي، بل ته خیر ورکولو کوشش کوي خدای پاک به تا چې کوم دی نو همیشه دپاره ښېګړې طرف ته بوځي. نو زما په خیال که مونږ ډېرې خبرې وکړو نو ډېرې زیاتې دي. زه صرف 3 خبرې کوم. اولا حقوق الله، چې حقوق الله دې ادا کړل. حقوق الله کې چې کوم دی مختصر ترین 15 وخته مونځ دی، مختصر ترین. که صاحب نصاب زکات دی، که روزه در باندې راغه او روغ رامټ وي نو روزه در باندې، که حج د بیت الله من استطاع الیه سبیل قرآن وي، که در سره پیسې وي د لارې خرچه در سره وه در باندې حج دی. بس دغه حقوق الله دي، دې نه زیاتې حقوق الله چې کوم دی نو نور نشي. بیا حقوق العباد دی، د بندګانو حقوق دی. په هغې کې اولنی حق په مونږ او تاسو باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی، د هغې سنت، د هغې اقوال، د هغې سیرت، د هغې کردار، هغې مبارکو دا خپلول دي. حقوق الله کې چې کوم حقوق العبادو کې چې کوم دی نو بیا اولا قرابتدار دي، ستا بچی دي، ستا قرابتدار دي، ستا ګاونډیان دي، ستا رشته داران دي، ستا دوستان دي، دا قرابتدار دي. حقوق العباد کې د حقوق العباد کې ګاونډي هم راغو، دا ټول پکې راغو. بل دریم نمبر حقوق النفس هم دی، خپل ځان حق به هم ادا کړي. تعالی خدای پاک چې کوم دی په تا ستا د خپل ځان یو حق موجود دی، هغه حق به چې کوم دی نو په هغې باندې ته پوره کړي. که چېرې په 3 خبرو باندې مونږ عمل وکړو انشاءالله العزیز اجي صاحب بیا به معاملات چې کوم دی زمونږ خدای پاک جوړ کړي انشاءالله العزیز. جزاک الله. حاجي بل دویمه خبره تره مو دا کوله جي دا کومه چې د جرګې حوالې سره تاسو خبره اتره وکړله، اول به داسې وي دا بدۍ دشمنۍ څنګه چې مونږ هلکان به اورېدل به د یو کلي والا به د بل کلي سره وه، یو به په یو ځای کې یو به په بل ځای کې، بیا به چې کوم دی لکه دا بدۍ په کلو ته چې کوم دی راننوتې. په نن سبا وخت کې دا بدي چې کوم دی هر ځای کې چېرته خو د رور سره ده، چېرته د ترزوی سره ده، چېرته د ماما خورهي سره ده. نو دا بدیانې چې کوم دی دا کورونو ته راننوتې. بله د دویمه خبره تره پکې ده چې څنګه چې کوم دی زمونږ لکه دغه بدو دشمنو سره مونږ دا کورونه چې کوم دی لکه جدا شو، بیل بیل شو. همدقسې زمونږ دغه معاملاتو سره په دنیا ځینو کې مونږ اوکته د یو محلې خلک به یو رشته دار خلک به او دی به چې کوم دی لکه زمونږ په جوماتونو کې چې کوم دی دا منځونه هم لګیا دي بیل بیل که. عمومي په مختلفو ځینو کې جي دغه مسلې شروع شوي دي
یو جمع به پکې وروستو کېږي، یو به پکې چې کوم دی مخکې کېږي. دلته به جومات او د لارې بل سایډ ته به چې کوم دی چېرته چا به کور کې کمره خالي کړي، چا به اجره کې کمره خالي کړي او لګیا دی په هغې کې به چې کوم دی جمع کېږي. خو د هغې بنیاد به هم چې کوم دی لکه بس هغه عدم برداشت او یا به چې کوم دی دغه به یې که نه لکه نور معاملات وي. نو دغه څیز چې کوم دی لکه ډېر زیات چې کوم دی لکه عام شوی دی. د دې څیز چې کوم دی د روکتام دپاره داسې څه حل دی. بل داسې دی چې زمونږ چې کوم دی اوس لکه جومات د الله کور شته او د خپلې انا د وجې نه چې کوم دی زه چې کوم دی جومات ته نه ځم او زه چې کوم دی ځان له جمع کوم همدغه جومات په خوا کې یا چې کوم دی لکه هسې چې کوم دی لکه زما د جومات امام چې کوم دی زما هسې نه دی خوښ او یا زما هغه سره چې کوم دی لکه د علاقې نوره څه معامله ده او زه ځان له بیله جمع چې کوم دی کوم یا په جومات کې چې کوم دی بیله، نو زما چې کوم دی لکه زما څه پوزیشن دی، آیا دا چې کوم دی لکه د اسلامي نقطه نظر باندې چې کوم دی دا موږ څنګه کوو او زموږ چې کوم دی د یووالي دپاره موږ له څه کول پکار دي؟ نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا د الله رب العزت جل وعلا اتفاق اتحاد یووالی دا د اسلام بنیادی پیغام دی. چرته کوم په دین کې تفریق، په دین کې جدائی، په دین کې دا ډلې دا شیزونه په دین کې نشته. سبحان الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې ید الله علی الجماعه، کده رب کائنات برکت وی، کده رب کائنات رضا وی، کده رب کائنات رحمت وی، علی الجماعه دا په جماعت باندې وی. زه به هم هغه خبره طرف تراشم چې موجوده وخت کې خو ډېر حاجي صاحب غلط فهمیانې پرتې دي د جرګې د مشرانو په حواله سره. هم غلط فهمي یو داسې خطرناک بیماری ده چې دا جوړ کور اوراني، دا یو جماعت دو جماعت کوي، دا محلو کې محلې را پیدا کوي غلط فهمي. نو دا کومه خبره چې تاسو د اکثریت د غلط فهمي د وجې نه پیدا کیږي. اوس دا قبایل وي یا دا مسلکونه وي دا صرف د پہچان د پاره دي، باقي زمونږ د ټولو منزل یو دی، الله او د الله نبی. زمونږ لارې جدا ضرور دي، جدا به هم لارې ضرور وي، زمونږ په طریقې کار کې به اختلاف وي، لیکن زمونږ اصل مقصد رضا الهی ده، اصل مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذات اقدس دی. نو دا تفرقه بازی، فرقواریت کچره دا د تعصب په بنا باندې وي، کچره دا د تفرق په بنا باندې، کچره دا د نفرت په بنا باندې، کچره دا د تقسیمولو په بنا باندې، دا ناجایز یوازې نه، دا حرام دي. کچره یو انسان د یو سوچ په بنا باندې، د یو فکر په بنا باندې، د یو نظریه په بنا باندې انسان د یو سټیج باندې داسې چې په یو مسله کې د اختلاف داسې راشي چې هغه اختلاف داسې اختلاف نه چې هغه اختلاف اصولي بلکې هغه فروعي وي. یعنی زمونږ د الله په ذات کې، د قرآن مقدس کې، په رسول الله مبارک کې، په صحابه کرامو کې، په اولیاء کرامو کې، د دین په عباداتو کې، په دې کې د هیڅ اختلاف نشته. هر سړی چې کنده کوي طریقه کې به ضرور لګونته وي، طریقه به جدا وي، خو طریقه باعث د نفرت خو نه ده، طریقه باعث د اختلاف نه ده، طریقه باعث د تفرقې نه ده. چې یو انسان یو طریقې، مثال کې طور پر یو انسان دی پندو چوک ته ځي، زه د دې ځن رواني کوم، زه چې کم دی نو مین روډ استعمالوم، یو انسان رواني کې د کلي منځ استعمالي، د دواړو منزل چې کم دی نو هغه پندو چوک دی. نو دلته کې اوس که طریقه جدا شوله نو طریقې جدا کېده چې کم دی دا د فرقواریت چې کم دی د پاره نه کول د مسلمانانو کې. نو زمونږ خلکو کې غلط فهمیانې دي چې فلانې مولانا صاحب او د چې کم دی داسې وکړو یا هغه څه وکړو، نو د هغې د وجې بیا زمونږ عوام چونکې جذباتیان دي او زمونږ په عوامو کې یو بله خبره دا ده چې بنیاد ته ځان نه رسوي، بیسک ته ځان نه رسوي. لکه موږ به حیثیت یو عالم، به حیثیت یو مفتی په دې خپله علاقه کې الحمدلله ښه بهترین خپل محنت، خپل کوشش، خپل سټرګل، هر غریب فقیر ملنګ هر مړي ژوندي ته ځان رسو. حاجي صاحب لکه مونږ اکثریت داسې وګورو چې مونږ یو محفل کې یا یو جنازه کې یا په ګڼو خلکو کې را روان یو، نو کله کله په د خپلو غوږونو باندې هم داسې خبرې واورو چې هغه د خلکو د نه کولو وي، د غلط فهمۍ شکار شوي دا خلک، د هغه غلط فهمۍ په وجه باندې هغوی داسې حد ته ورسیږي چې هغوی د نفرت او تفرقې ته ورسیږي. نو دغه غلط فهمۍ نه بیا دشمنیان هم پیدا کیږي، تفرقې هم پیدا کیږي. نو انشاءالله امید دی چې حاجي صاحب تاسو غونته خلک او داسې نور علما تاسو د سوشل میډیا په ذریعه باندې، د منبر او د محراب په ذریعه باندې هغوی که خپل وعظ و نصیحت لا نورم زور ورکو،
امید دی چې نوې کل هغې ذهنونه اوس الحمدلله دین طرف ته، شریعت طرف ته او معاشرت او اتحاد طرف ته. یو شیز ما نوٹ کړی دی چې موجوده وخت کې اکثریت یعنی داسې 60% خلک چې کوم دی اتحاد ته کوشش کوو. نو که په دې باندې زمونږ لږ ونته سټرګل او کوشش وشو، د علما او مشران کېناستل، انشاءالله چې امید دی رب کائنات به رحم وفرمایي انشاءالله. جزاک الله خیر. قدرمنو څنګه چې تاسو واورېد د مفتي عتیق الله صاحب مدلل او مفصل بیان تاسو واورېدو او د څو خبرو اترو نشاندهي چې کوم دی تاسو ته وکړله چې په د معاشرې کوم بګاړ دی، نو د هغې اولنۍ خبره دا ده چې په دې کې بې صبري ده. نو زمونږ د دې وطن ځوانانو، مسلمانانو، پښتنو د صبر نه ډیر زیات کار اخلي. دویم نمبر چې کوم دی د قرآن او حدیث په روشنیه کې د مولانا صاحب بیان مطابق معاملات دي چې د الله تعالی د فرض او احکامو نه پس د دویم څیز چې سنت رسول دی، سیرت النبی د پیغمبر علیه السلام جون ټول، چې دا مونږ دپاره یو سرچشمه ده. او په دې کې مین کردار چې کوم دی دا د معاملاتو دی چې معاملات مونږ خپل ټیک کو او په حقدار ته حق ورکو او په خپل وخت باندې چې کوم دی د وخت مطابق خپل فرض ادا کو. معاملات دې مونږ صحیح کو. دې سره سره چې کوم دی زمونږ څومره چې د ځوان کل دی، نو مهرباني وکئ د دې سوشل میډیا دا استعمال چې کوم دی دا وخت سره سره چې کوم دی لکه حالت بدلیږي را بدلیږي، په نن وخت کې د سوشل میډیا غلط استعمال چې کوم دی دا هم د حالاتو د بګاړ چې کوم دی انتهایی او غټه نښه ده. د سوشل میډیا چې کوم دی دا استعمال چې کوم دی صحیح کوي. او پاتې شوه د نور علما کرامو خبره اتره، مفتي صاحب ته د الله تعالی ډېر خیر او عزت ورکړي. انشاءالله دا خبره زمونږ نور علما کرام طلبه کرام هم اوري او همدقسې نشستونه به موږ نور علما کرامو طلبه کرامو سره هم واخلو. الله دې تاسو ټول خوشحاله و آباد لري. زه د مفتي صاحب ډېره شکریا ادا کوم. الله دې تاسو شاده و آباد لري. ډېره مننه جي. الله خیر، احسن. السلام علیکم.